یو ملګری دا تپوس کوي چې د وطن سره محبت آیا دا د ایمان جز دی او کنه. په عوامو کې یو خبره مشهور ده چې هغه عوام دا وایي حب الوطن من الایمان، او هغوی دا خبره مشهوره کړل چې دا حدیث دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د هغې نسبت کړی دی. نو علما کرام فرمایي او په دې باندې کتابونه هم لیکلی شوي دي په موضوعاتو چې کوم منګړت احادیث دي خلک د هغې نسبت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوي. نو علما دې باره کې فرمایي چې دا حدیث نه دی د دې نسبت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کول نه دي پکار، بلکې دا یو مقوله ده. خو دا د ایمان جز دی نه، او دې ته د ایمان جز ویل د وطن محبت د ایمان جز ویل دا هم نه دی کول پکار، او د وطن سره محبت کول پکار دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندګۍ نه موږ ته دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د وطن سره محبت کړی دی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل وطن د مکې نه تو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي ما اطیبک من بلد، څومره ښایسته خاوره یې، واحبک الی، او زما په نز ما ته ډېره خوښه یې محبوبه یې، ولولا ان قومي مخرجني منک، او که زما قوم ستا نه ویستلی نه او زه په دې مجبوره کلی نه وی چې تا ما ستا نه وباسي، نو لما سکنت غیرک، نو ستا نه علاوه به ما چېرته هم وخت نه تېرولی، سکونت او هغه زندگی به ما نه اختیارولی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضو احادیثو نه دا معلومیږي چې د نبی علیه السلام د وطن سره د محبت اظهار کړی هم دی او دا د مسلمان شان هم دی. خو دا کومه خبره چې د عوامو په نسبت باندې مشهور ده دغه حدیث نه دی.